بسم الله الرحمن الرحیم. یو ور بیا ز خپل قوم سره مخاطب یم. ټولو نوال ز خپل ټول قوم جمله مشرانو جوانانو ته سلام عرض کوم. تاسو فلم کې د حالات واقعات څنګه دي او باندې مو مسلسل کوشش کوو دلته پېښور کوهاټ اسلام آباد د مطلب دا نه دی چې مو هسې ناستو هیلی سرویس معطل شو. هغه کې څه وجوهات وو. یو دا څه پبلک غیر ضروری رش جوړ کی او غیر ضروری شپره سي او معاملات حتی ورسیږي څه पहिला ټول کې خپل وکړو چې زه نڅم انکار وکړو. ډېر کوششو باوجود زه چې دلته یم نو ما تقریبا یو 10 ځل چیف سیکرټري او جی او سی او د خلکو سره ونې کوارډینیشن او ډېر مشکل سره د مو بحال کړو. د نوې کوم ډي صاحب راغلی دی دوی ته مور کې ذاتي ریکویسټ وکړو دوی هغه نه ورکې فیډبیک ورکړو. نن هیلی سرویس بحال دی. زه خپل قوم نه دا استدعا کوم گزارش کوم چې کوم انجمن سره لیستونه دي لیست وان چوک جوړ دی. ما خو دا ویلي وو منوره جي ته تاسو د خل ټولې ممبرګا ته راوغړوئ لیست ډسپلی کوئ دغه نه پلان کوچو کې سپروئ چې چا نمبر وي ماغه خلک د ایرپورټ ته چې د غیر ضروري رش ما جوړوئ. که تاسو ډسټربنس جوړ کو شور الغوم جوړ کو یو بل لحاظ نه کوئ چا ضرورت هغه ته نه کسوئ نو صفا خبره ده. دا خو به مشکل یو 2 ورځې لپاره 3 ورځې لپاره بحال شوی دی بیا به دا بیا معطل شي نو مشکلات سره زیاتېږي کمیږي نه. مهرباني وکړئ چې په کار دی چا نمبر وي چا ضرورت دی اوورسیز دي چا ویزا خرابېږي یا داسې ایکسټریم یو بیمار دی لکه یو ماشوم چا ویډیو وایرل کړي وه مو ویلي وو چې هغه راوچات کوئ داسې ریئر کیسز ورکې کیدای شي هغوی ته ترجیح ورکوئ چې د سرویس ښه بحال شي او وچلېږي. اوس ډي سي کورم سره زما خبرې کولې نه وله چې ډسټربنس دی زه پولیس علیګم انجمن کسان الاوډ دي نو هغه وخت مسله دا دی چې هغه واجې نه وخت ضایع کېږي چې 3 پلیټونه کېږي 2 به وشي دا یو قومي نقصان دی. سره انشاءالله کوم پبلک کنوای دی سامان کنوای هغه باندې قریب within 2 days هغه به کېږي. هغه دپاره مو خپل حمل انشاءالله کوشش روان دی چې موږ کینو پیر ورځې فاینل اخري جرګه دی د ټولو قومونو د ګرانډ جرګې انشاءالله هغه نه بعد عوام دپاره به روډ بحال شي کلاو به شي. امید ده چې کارمې مو دا مشکل به حل شي. زه خپل قوم ته دا گزارش کوم څه حالاتو مناسبات سره سامان کوم ریټونه دي کوم مهنګایي دی هغه خو آلریډي دی او باوجود دي څه دغه مشکلو حالاتو کې یو شي کې که سړی 500 روپۍ ګټي نو که تاسو کوم دکانداران ورکې 1500 روپۍ ګټلي دي یا 2000 روپۍ ځین دا د قوم سره انتهایی زیاتی دی ظلم دی. انداسې سوشل میډیا حوالې سره مو خپل بار بار مویل یادي بیا یم چې تاسو خپل اخلاقیات بل نور خلکو سره ما سموئ خپل فقه خپل مذهب موازنه بل چا سره ما کوئ. مو د اهل بیتو پیروکار یو د اهل بیتو سیرت کې د زیاړې جواب زیاړې سره نه دی دا د اهل بیتو سیرت دی. امام حضرت امام علی علیه السلام نه واخله امام مهدی علیه السلام پورې د هر یو امام زندگی کا تر واخې نه کې صبر تحمل دی هغه کې اخلاقیات دي هغه کې د مذهب اصل روح دی. نو گزارش کوم تاسو کسوی زنخل ماحول خرپولې کوشش کوي نازیبا الفاظ غیر ضروري دمکې او داسې خلک هغه څه اوقات نه لري هغوی قسم په خدای دی که معاشرې کې څه حیثیت وي خپل ذاتي شهرت دپاره یو ګرم تقریر وکړه او دوی سختې خبرې وکړه او ځان مشهور کا. مو هغو خلکو ته یو چې بس تاسو شهرت وشو تاسو مشهور شوئ نوره کرمې ماحول مه خرپوئ څه نوره مزیدي خراب کوئ. او خپل قوم ته دا گزارش کوو چې په کار نه د سوشل میډیا نه انشاءالله دوی ور ډېره پازیټیو د نشونه ویني مسټیک د وشي غلطي د وشي هغه بر وخت کوم کریکشن او درستی وکړه دا یا ښه خبره ده. په کار مو خپل انداز خپل رویې خپل طریقې کار ټیک وساتو انشاءالله دغه جرګې نه بعد مبارک کورمې ته کوم معاملاتي ټول قوم بکینو قومي حساب سره انشاءالله دا ټول نظام بهتري طریقې سره مخ ته بیایو هم به روډ چلیږي هم به سامان رسی هم به د کورمې امن امان لپاره څوره کوشش مونه کېږي هغه به کوو.
او ان شاء الله امید څه دا ټول تکلیف کام وخت کې ختم شي. ډیره مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.